زموږ په صوبې کې دا یو تاریخ دی چې په درېیم ځل باندې لګاتار یو پارټۍ ته مینډیټ ملو شوی دی. دوی به وایي چې ټولو پارټیو ته موقع ملو شوې ده او موږ ته موقع نه ده ملو شوې. خو نن چې موږ دا تپوس کوو چې 13 کاله مسلسل موقع خو هېچ چاته نه ملو شوې. نن موږ تاسو نه دا تپوس کوو چې په دې 13 کالو کې تاسو د خیبر پښتونخوا کوم مسایل حل کړل. خیبر پښتونخوا اوسېدونکي خلکو د هغې کوم مسایل تاسو حل کړل. نن چې موږ وګورو نو د 13 کاله مسلسل حکومت په نتیجه کې ګرانۍ کې اضافه شوې ده، په بېروزګارۍ کې اضافه شوې ده، د صوبې په قرضونو کې اضافه شوې ده، خو د خلکو په ژوند کې څه فرق دی نه راغلی. نن د 13 کاله حکومت لګاتار باوجود په امن صورتحال کې رس طرزه صورتحال خرابېږي. نن د 13 کاله حکومت باوجود دا صورتحال دی چې نن زموږ د صوبې یونیورسټیانې چې دي د هغوی لپاره پیسې نشته. نن د 13 کاله حکومت باوجود که موږ وګورو نو کرپشن کې رس طرزه اضافه کېږي لګیا ده. نن د 13 کاله حکومت باوجود که موږ وګورو نو زما د صوبې د غریب په ژوند کې فرق رانغی. نن دلته کې غریبانو ته روزګار میلاو نه شو. نن موږ دا سوال کوو چې بالکل دا ستاسو سیاسي حق دی چې تاسو لاهور ته ولاړ شئ، تاسو کراچۍ ته ولاړ شئ، تاسو د خپل سیاسي لیډر لپاره اواز اوچت کړئ. بالکل دغه نه موږ تاسو نه روکوو، خو دا یو سوال کوو چې د دې خلک چې دی هغه به د خپل مسایلو هر چا نه تپوس کوي. موږ ته هغه کس وښایه، ځکه چې وزیر اعلی صاحب خو لاهور ته هم ځي، کراچۍ ته هم ځي، نور ټولو ځایونو دورې کوي، خو د دې خپل صوبې د مختلفو اضلاع دورې ونه کړې. هغه د مرج ډسټرکټس چې دي، چونکې دی لومړنی د مرج ډسټرکټس نه وزیر اعلی دی، د هغې دورې ونه کړه، د هغې مسایلو طرف ته توجه ورنه کړه. دغه شانتې د بلدیاتي نظام دلته کې ناظمان صاحبان موجود دي، کونسلران صاحبان موجود دي، 4 کاله تقریبا برابر شو، خو اختیار هغوی ته میلاو نه شو، وسایل هغوی ته میلاو نه شو. هغوی نن دې ته مجبوره شوي دي چې راوځي او احتجاجونه کوي چې یاره موږ له خپل اختیار راکړئ، موږ له خلکو ووټ چې راکړی و د هغې په بدل کې چې کوم اختیار موږ ته میلاوېدل پکار و هغه به موږ له څوک راکړي. خو دوی په هغې باندې غوږونه یې بالکل بند دي، هغې باندې نظر نه اچوي او د نورو صوبو ته دورې کوي. نو بالکل دورې وکړئ، خو د دې حالاتو باندې توجه ورکړئ او موږ ته وښایئ چې د دې به څوک حل وباسي. عزتمندو، نن که زه دا ووایم چې دا حکومت مکمل طور باندې ناکام شوی دی، دا به غلطه خبره نه وي. نن د حکومت نومي شی اروښکاري نه چې موجود دی، که هغه تاسو د امن صورتحال ته وګورئ، که هغه نور تاسو دغه وګورئ، حکومت نومي شی اروښکاري نه. همدغه وجه ده چې خلکو کې مایوسي ده. مونږ د خیبر پښتونخوا ټولو پښتنو ته، ټولو خلکو ته دا ویل غواړو چې که نور څوک ستاسو تپوس کوي او که نه کوي، قومي وطن پارټي او د ملي ریبل جناب مفتاح احمد خان شیرپا کارکنان چې دی
هغه به تاسو سره ولاړي، که هغه ګراني وي، که هغه لوډ شیډینګ وي، که هغه بېروزګاري وي، که هغه د امن او امان خبره وي، که هغه د بلجاتي نمایندګانو د حقوقو خبره وي، په هغې لپاره به موږ اواز به اوچتوو به او تاسو به یوازې ورته پرېږدو. شربات تیرے جا نثار عزتمندو، انشاءالله بشارت ناظم صاحب خو د وطن کور پرانیزه وکړه او انشاءالله بیا به راځو، دلته به تاسو سره هر وخت به کینو او ستاسو مسایل به مو اورو، ستاسو سره به د دې علاقې چې کوم مسایل دي په هغې باندې به هم خبره کوو او انشاءالله دا سلسله دلته نه موږ شروع کړه. د پېښور ډسټرکټ نور ملګري هم ناست دي، زما هغوی ته هم دا درخواست دی چې اوس دا وخت راغلی چې اوس موږ خپل حرکت شروع کړو. د سیکي ملګري هم ناست دي، دا حرکت به شروع کوو او دا به موږ ثابتوو چې قومي وطن پارټي چې دا अब پېښور ضلع کې یو مضبوط قوت دی او انشاءالله چې داسې مشران داسې ښه ملګري موږ سره وي نو انشاءالله دا به ثابتېږي به چې قومي وطن پارټي چې دلته کې یو لوی مضبوط قوت دی. را روان که هغه بلجاتي انتخابات راځي او که هغه نور کوم انتخابات راځي، په هغې کې به قومي وطن پارټي چې دی خپل یو فعال کردار به ادا کوي به انشاءالله. موږ ټولو پښتنو ته دا ویل غواړو چې د مایوسۍ ضرورت نشته، قومي وطن پارټي تاسو سره ولاړه ده او انشاءالله ستاسو د مایوسي به لرې کوي به. د اخر کې یو ځل بیا د ناظم صاحب او ستاسو ټولو ډېر زیات مشکور یم چې په دې لنډ تنګ وخت کې موږ له دا موقع راکړه، دا عزت هم راکړو چې دلته راشو او تاسو سره دا یو څو خبرې وکړو. ډېره مهرباني، ډېره مننه.